موږ په خپله خاوره امن غواړو امن غواړو امن غواړو دهشتګردي دهشتګردي نه منو دهشتګردي ځانو دا کومه پیښه چې پرون نه بله ورځ د پښمني په ټیم باندې شوې وه دا ډېره افسوسناکه واقعه ده چې دا د ضلع مردان علاقه بابوزو کې شوې ده یقینا چې دا ډېره دردناکه او ډېره افسوسناکه واقعه ده موږ همیشه دپاره د ظلم د زیاتۍ د بېانصافۍ خبرې کړې دي موږ همیشه دپاره د دهشتګردۍ خلاف خبرې کړې دي موږ د حکومت ته سیکیورټي فورسز ته موږ دا خبرې واضحه کړې دي که تاسو هر قسم اپریشن کوئ خو تاسو به په انټیلیجنس بیسس باندې ټارګټ اپریشن به کوئ خو دا ډېره د افسوس خبره ده چې دوی راځي د شپې او په داسې مظلومانو باندې چې هغوی د خپل بچو د رزق ګټلو دپاره تلي وو هلته مزدورۍ له او په هغه ځای کې پړاو اچولی او د شپې دې په هغې باندې ډرون حمله کېږي دا د ټول پاکستان دپاره بلکې د صوبایي حکومت دپاره ډېره د شرم خبره ده یو طرف ته صوبایي حکومت دا خبره کوي چې دا کسان چې کومو دا دهشتګرد وو موږ دا واضح اعلان کوو چې زموږ د سوات عوام چې کوم دي د دې درو خلک چې کوم دي دا ډېر امن پسند خلک دی د سوات عوام چې کوم دي د دې پښتونخوا وطن عوام چې کوم دي دا ډېر پرامن خلک دی موږ د دې دهشتګردۍ په خلاف باندې په 2008 او په 2009 کې د دې دپاره 25 لکه خلک د سوات نه جلا وطن شوي هم د دې مقصد دپاره جلا وطن شوي چې دلته ټارګټ اپریشن وشي کم ترهګر چې دلته راغلي دي دا نن دا جنګ چې دی دا ډالري جنګ دی دا د پاکستان د اقتصاد د پاکستان د معیشت جنګ دی خو موږ دا واضح اعلان کوو چې نن زموږ د دې عزیزانو سره دا کم ظلم شوی دی د دوی څه ګناه دی د دوی ګناه دې موږ ته وښیي نن عزتمندو مشرانو زموږ جنازګاه چې دغه محفوظه نه ده زموږ جوماتونه محفوظ نه دي زموږ سکولونه محفوظ نه دي زموږ بازارونه محفوظ نه دي زموږ دفترې محفوظ